الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم. نن زه تاسو ته د جنگ بدر د مقام نه حاضر شوی یم. دا جنگ بدر هغه ځای دی، هغه میدان دی، دغه مخامخ چې کوم اوچت ځای دی، دا د کفار مکه هغه ځای و. دې طرف ته چې دی نو مسلمانان راغلي وو، د دې طرف یا دویم قول دا دی چې نه دې طرف نه کفار مکه او دې طرف ته لاندې طرف ته مسلمانان. عزتمندو دا جنگ وجه سوا دا چې دی نو د اسلام او د کفر ړومبی غزوه، ړومبی جنگ او ړومبی قتال و چې په دې کې جهاد و. په دې کې دې جنگ کې ابتدایي طور سره پیغمبر علیه السلام د کرز ابن جابر فهري دا چې دی نو د مدینې په یو چراګاه باندې حمله وکړله او د هغې حملې په نتیجې کې مسلمانانو ته پته ولګېده، مسلمانان د هغې پسې شو او هغه کم ځناورې چې پټ کړي وو هغه یې ترې راواپس که او هغه ترې نه وتښتېده. دې نه بعد حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه د یو 50 کسانو لشکر سره چې دی نو د کفار قریش د یو تجارتي قافلې د هغې د روکتام دپاره وتلی و. نو په دې کې چې دی نو هغه قافله یې راونیوله او په هغې کې یو کس و عمر ابن خضرمي، هغه چې دی نو هغه یې قتل که او اسباب مال غنیمت یې راوړه. حضور صلی الله علیه وسلم بظاهر د دې په دې عمل باندې چې دی نو پریشانه شو. کفارو ته چې کله پته ولګېده نو د عمر ابن خضرمي د بدل دپاره هغه وی چې مونږ د مسلمانانو نه د دې بدل لرو، چنانچه هغه مختلف حربي استعمال کې د مسلمانانو خلاف. خو بهرحال اختتامی طور سره ابو سفیان قافله هغه چې دی نو د شام نه را روانه وه، هغې قافلې د روکتام دپاره نبي علیه السلام چې دی نو یو وفد ولیږلو یا یو چې دی نو جیش یې ولیږلو، خو لیکن ابو سفیان هغه لاره بدله که، هغه په بلې لارې باندې مکې ته ورسېدل. بهرحال دې نه بعد نبي علیه السلام چې دی نو هغې ته چې دی نو اطلاع میلو شوله د مکې نه. غالبا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هغې ته اطلاع ورکړه چې ستا خلاف یو ډېر غټ لشکر تیاریږي لګیا دی. په هغې ټایم کې نبي علیه السلام د جنگ تیاری شروع کو او د ټولو نه اولې مدینې منورې کې انصار راغونډ که. مهاجرین هغه خو چې دی نو د اول نه د پیغمبر علیه السلام په نوم باندې هجرت کړو. انصارو ورته ډېر ښایسته جوابونه ورکړل. د انصارو په جوابونو باندې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مطمئن شو او روان شو جنگ طرف ته. دا مونږه د سار 8:30 بجو نه را روان شوي وو، 12 بجو ته په بس کې راورسېدلو چې هغه تقریبا 120 میل فی غنټه په رفتار سره. نو نبی علیه السلام د مدینې نه راووتلو، کفار مکه چې دی نو د مکې نه راووتلو. د دې دواړو هغه چې دی نو اجتماع هغه په دې میدان باندې وشوله. حضور صلی الله علیه وسلم خوښوله چې زه چې دی نو اوچت ځای باندې قبضه وکړم، خو د اول نه ابو جهل د خپل لشکر سره راغلی او په اوچت ځای باندې قبضه کړې وه. دا وګورئ، دا هغه میدان دی. دې میدان کې دا اوچت ځایونه دي، دا یو دا دی یو دا دی. نو دې میدان کې هغه اوچت ځایونو باندې چې ابو جهل قبضه وکړله، نو دغه ټایم کې نبی علیه السلام دا مسجد چې کوم جوړ شوی دی مسجد عریش، دا چې دی نو د پیغمبر علیه السلام هغه چې دی نو خیمه وه. د عریش مطلب دی خیمه.
دا د پیغمبر علیه السلام خیمه وه. د دې ځای نه حضور صلی الله علیه وسلم دعاګانې شروع کړې، ای الله دا ستا یو وړوکی غوندکې لښکر دی، که دې لښکر ته شکست میلو شو بیا به ستا نوم اخیستلو والا څوک نه وي. د دې د وجې نه یا الله ته دې لښکر ته فتح نصیب کې. سارې شو نو میدان بدر کې دا د هغه بدر میدان دی، دلته کې د دواړو لښکرونو مقابله شروع شوله. د ټولو نه اول عامر ابن خضرمي، دا د هغه عمرو ابن خضرمي رورو هغه میدان ته راووته او هغه وی زه د خپل رور بدله لمه. یو صحابي ورمخکې شه، د هغه سر یې قتل که. د دې نه بعد 3 صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین 1 to 1 مقابلې ته، 2 به 2 مقابلې ته راووتل او د هغې په مقابله کې د ابو جهل د لښکر نه عتبه، شیبه او ولید هغه چې دی نو راووتل، او د مسلمانانو د لښکر نه حضرت حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه، او حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه، او حضرت عبیده رضی الله تعالی عنه. دا 3 صحابه کرام راووتل او 2 به 2 لړایه کې د ټولو نه اول حضرت حمزه چې دی نو خپل حریف هغه چې دی نو یکدم سره بیک جنبش تلوار سره چې دی نو د هغه سر پناه که. دویم حضرت علی هغه هم چې دی نو خپل دشمن هغه چې دی نو د ځمکې ته راوویشتلو، او دریم حضرت عبیده هغه سره لږ شانتې کمیو. نو د دې د وجې نه حضرت علی او حضرت حمزه د خپل حریف نه فارغ شوي وو، هغه هم چې دی نو جهنم ته ورسولو. او دې نه بعد بیا چې دی نو لړایي شروع شوله. مسلمانانو ته الله تعالی یو ورځې مخکې تیز باران وکړ، نو دا هغه لاندې ځای د دې ځای کې ورته الله تعالی اوبه راجمع کړې او کافرانو باندې ډېر سخت قهر راغی د هغه باران سره، او الله تعالی ړومبۍ فتحه د دې په صورت کې راولېږله، او دویمه فتحه د پیغمبر په دعا سره د دغې مخامخ. تاسو ته ما وختي په یو ویډیو کې وښولو، دغلته کې یو سپین غر دی، دې ځای نه اوس نه ښکاري ځکه چې دلته کې کورونه دي، خو هغې غر باندې الله تعالی د ملایکو نزول وکړ. او د دې نه بعد د میدان بدر مقابله هغه چې دی نو د هغې هغه کافرانو سرونه و چې هغه اوچتېدل. په دې ځای کې د کفارو تقریبا 80 کسه 80 سرداران هغه مردار شو، او یا هغه چې دی نو هغه قیدیان شو، او د مسلمانانو د مهاجرینو نه صرف 8 شپږ او د انصارو نه 8 کسان هغه چې دی نو شهیدان شو. او الله تعالی مسلمانانو ته ړومبۍ فتح او کامیابي ورکړله. نو دا هغه فتح ده، دا هغه کامیابي ده چې هغه د اسلام اولنی جنګ و، هغه د هغې کامیابي او د هغې فتحه د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په دستار مبارک باندې ولګېدله. او دا د اسلام هغه ړومبي جنګ ځای دی. تاسو دا وګورئ، دا هغه د جنګ ځای دی چې دې ځای کې چې دی نو هغه مقابله شوې وه، او دا ځای چې دی نو باقاعده طور سره مسلمانانو او دې طرف ته دا اوچت ځای دی، دا کافرانو قبضه کې اخیستی و، خو الله تعالی د باران رحمت په نزول سره د کافرانو دغه سازش ناکامه که، او مسلمانانو ښه ټیټ اوبه وڅښلې او کافرانو نه اوبه دې خوا راغې. نو دغه ځای کې چې دی نو کافرانو ته ړومبۍ ناکامي میلو شوه. الله تعالی دې موږ ټولو ته د عمل توفیق نصیب